نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک هم دی یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې مسله بیان کړه اے زما صحابه جمعات له ډیر ټیم ورکوي جمعات له ډیر ټیم ورکوي جمعات په منډه مو ځای یو صحابي هغه راپاسې د څه کسان د الله پیغمبره هغه پلان کې صحابي نه دی هغه نوجوان هلکو هغه د جمعات له ټیم نه ورکوي ته چې په جمع ودرېږي هغه ځان راورسوي او څنګه چې سلام وګرځي دعا وکړي بیا سمدستي وځي دا شکایت په صحابه وکړو نبی علیہ السلام مسله بیان کړه جمعات له ټیم ورکوي نو صحابه وی پلان کې صحابي خو ټیم نه ورکوي نبی علیہ السلام فرمایلی ښه نبی علیہ السلام دغه صحابي په نظر کې ساتو چې جمع وشوله نبی علیہ السلام سلام وګرځاو دعا یې وکړله چې څنګه دعا وشوه دا صحابي پاسېده په منډه ته نبی علیہ السلام ودرېږه هلکه ودرېږه هغه صحابي ودرېدو ما مسله بیان کړې ده چې جمعات له زیات وخت ورکړئ جمعات کې ډېر ټایم تېروئ په تا باندې ستا د ملګرو شکایت کړی دی چې ته جمعات له زیات ټایم نه ورکوې راشي چې موږ نیت تړو زموږ سره ودرېږو چې سلام وګرځم او دعا وکړم بیا په منډه وځي د ملګرو ترې وضاحت وکړه ته ولې جمعات له ټایم نه ورکوې ای صحابي سر ښکته کړو هېڅ یې ونه وي نبي علیه السلام ته بیا تپوس وکړو وی ولې د جمعات نه په منډه وځي ټایم نه ورکوې صحابي بیا غلی شو په درېیم ځل یې بیا تپوس وکړو وی جمعات ته ناوخته راځي او د بیا سیده وځي ولې صحابي سر ښکته کړی څه وایي نه صحابه پوه شو چې یاره دې شرمېږي څه خبرې پړه کې ده خو وایي نه صحابه کرام د جومات نه په وتو شو لاړو ووتو چې ټول ووتل نبي علیه الصلوۃ والسلام د ځان خوا ته راوغوښتو ولې څه مسله ده ما نه درې پیرې تپوس وکړه تا ماله جواب رانه کړو ولې د جومات نه په منډه وځي صحابي چې سر اوچت کړو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې د الله پیغمبره دا خو یو راز و چې ما پړه کې ساتلی و خو ته رانه تپوس کوې تا ته به یې بیان کړمه او د ملګرو په مخ کې مې نشو بیانولی شرمېدمه نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته ولې د الله پیغمبر زما په بدن چې دا کومه جوړه ده که نه دا زما او د ښځې شریکه ده دا زما او د ښځې شریکه ده زمونږ کله بله کپړه نشته دی نو چې کله زه مانځله راځم زه یې واغوندمه او په کور کې مې یو ډوغل کنست دی هغه ښځه مې هغې ته ورکوزه شي خپله پرده وکړي نو زه چې راشم په دې کې مونځ وکړمه بیا په منډه کور ته ځکه ځم چې هغه پکې مونځ وکړي ځکه جومات کې نشم ایساری دی د الله پیغمبر د ملګرو په مخ کې مې ته نشو ویلی شرمېدم نبي علیه السلام یې ښه دا مسله ده بیا څه ورځې تېرې شوې یو غذا وشوه په کې ډېر مالي غنیمت راغی مالي غنیمت پکې ډېر راغی نبي علیه الصلوۃ والسلام د دغې نوجوان صحابي کړو ډېر شی کپړې ولېږلي ډېر شی امداد یې ولېږو چې ولېږو دا ښځه شکي شوله چې نبي علیه السلام زما کړه ډېرې کپړې راولېږلي د امداد سامان یې راولېږو شکي شوله چې کله دا خاوند یې راغی کېنو وی تا خو به نبي علیه الصلوۃ والسلام ته د خپلې غریبۍ څه ویلي نه تا خو نبي علیه السلام ته د خپلې غریبۍ به څه نه ویلي خاوند یې په ژړا شو وی زه مجبوره شوم زما سره بله لار نه وه په ما ملګرو شکایت کړی و چې دې مانځلی ناوخته راځي زما سره بله لار نه وه نو ما نبي علیه السلام ته خپل حالت بیان کړی دی چې دا خبره وکړې ښځې چغه کړه او د چغې سر راپرېوته بېهوشه شوه بېهوشه شوه او چې په هوش کې راله یا لیتنی متو قبل هذا هی افسوس چې دا ورځ ما نه وي لیدلې زه له دې نه مخکې مړه وې زما د خاوند د غریبۍ بېعزتي وشوله زما د خاوند پرده پورته شو په جومات کې زما خاوند بېعزته شو هی افسوس چې زما خاوند نه وي بېعزته شوي دا بیبیانې د نبي علیه السلام یو خو دې کې یو سبق دی د ښځو دپاره د خپل خاوند د عزت خیال ساتئ هغې بیبیانو په شان جوړې شئ زه به بربنده ناست وم خو چې زما د خاوند د غریبۍ نوم بار ته نه وتی هی چې دا ورځ ما نه وي لیدلې زه مړه وې او دویم دا چې نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایلي جومات له زیات ټیم ورکوئ